أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته اما بعد په کلمې د اما بعدو کې به د الله پاک په توفیق باندې یو څلور خبر استاسو په خدمت کې پیش کم. اول غرض عمومی د کلمې د اما بعدونه، دویم اول متلفظ په کلمې د اما بعدو باندې، او دریم شرعي حکم د کلمې د اما بعدو، او څلورم بیا دلته صاحب د مشکات د کلمې د اما بعدونه غرض څه دی. نو ګوري طالبانو غرض عمومی په کلمې د اما بعدو کې دا دی چې دا کلمه په طریقې د فصل د یو کلام نه بل کلام ته د انتقال په وخت کې استعمالیږي. دا غرض عمومی دی. بعضی مفسرینو اول متلفظ درته ذکر کوم. بعضی مفسرینو د وآتیناه الحکمت وفصل الخطاب د دې آیات کریمه تفسیری په کلمې د اما بعدو سره کړی دی. نو اول متلفظ په کلمې د اما بعدو داود علیه السلام. فتح الباری کتاب الجمعه باب من قال فی الخطبه بعد الثناء اما بعدو. بعض علما پکې نور اقوالم ذکر کوي. بعض علما فرمایي چې اول متلفظ په کلمې د اما بعدو قیس ابن ساعده، او بعض نور فرمایي چې صحبان ابن وائل، او بعض فرمایي چې عرب ابن قحطان. یو شاعر فرمای جرل خلف اما بعد من کان بادئا فخمسة اقوال وداود اقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقيس فصحبان فكعب فيعرب. روى الدارقطني ان يعقوب قالها وقيل الى ايوب آدم تنسب. النجم السعد في مباحث اما بعد. موسی خان بازوی رحمه الله په دې کې مختلف اقوال ذکر کړي دي. بعض علماو په دې مختلف اقوالو کې تطبیق داسې کړي دي چې په دې حضراتو کې هر یو د خپل قبيله په اعتبار سره اول متلفظو، نو په هر یو کې اولیت اضافي ده، او اول حقیقی داود علیه السلام. شرعي حکم د کلمې د اما بعدو دا ده چې په خطبو پر رسالو کې د اما بعدو استعمال مستحسن بلکې سنت ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبو، رسائل او وغیرو کې بدا کلمه استعمال دله. لہذا امام نووي رحمه الله فرمایي چې فيه استحباب قول اما بعدو في خطب الوعظ والجمعه والعيد وغيرها. پدې کې استحباب ده چې کلمه د اما بعدو مستحبه ده په تقریرونو کې د جمعې او د عام وعظونو او د اخترونو، وکذا فی خطب الكتب المصنفه. وقد عقد البخاري في بابا في استحبابه وذكر فيه جمله من الاحاديث. امام بخاری د کلمې د اما بعدو د استحباب د لپاره پورا باب لګولې ده، او په دې کې ډیر احادیث ذکر کړي. شرح النووي على صحیح مسلم جل اول صفحه 215. غرض د صاحب د مشکات، ګوري طالبانو په یو علم کې د تصنیف دو طریقې دي، یو متن او دویم شرح، او یا په بل کتاب کې اضافات. نو په متن کې چې کله کلمه د اما بعدو راشي، نو غالبا درې شیان د اما بعدو نه وروسته ذکر کوي مصنف. اول سبب التالیف ذکر کوي، دویم سبب انتخاب الفن ذکر کوي، او دریم کیفیت المصنف ذکر کوي. دا چې کله کلمه د اما بعدو په متن کې راشي، او چې کله کلمه د اما بعدو په شرح کې راشي، او یا په داسې کتاب کې راشي چې هغه په بل کتاب باندې اضافات وي، نو په دې صورت کې به بیا د اما بعدو نه وروسته څلور شیان بیانېږي. درې مخکې ذکر شو چې سبب التألیف، سبب انتخاب الفن، او کیفیت المصنف. څلورم به پکې سبب انتخاب المتن ذکر کیږي چې په دې خاص متن باندې دا شرح
او یا دا اضافات ولی وشو. مشکات شریف مستقل تصنیف نه ده بلکې په مصابیح باندې اضافه ده، لہذا د مشکات په دی باچه کې څلور شی د صاحب د مشکات په دی باچه کې څلور شیان ذکر کړی دي. اول سبب د پاره د انتخاب الفن ذکر کړي. صاحب د مشکات فرمای فإن التمسك بشک منګول لګول بهدیه په توحید د الله دا یو معنا ده، او یا په سیرت د رسول الله دا دویمه معنا ده. لا یستتب د لا یستتب معنا ده لا یستقیم او لا یستمر، دا نه مستقیم کیږي او نه دایمه کیږي الا بالاقتفاء. اقتفاء د دې معنا ده الاتباع التام کامله پیروي. دا منګول لګول په توحید د الله او یا په سیرت د رسول الله دا نه مستقیم کیږي او نه پوره کیږي مگر په کامل پیروي. لما د هغه منتسبات د پیغمبر علی السلام چې هغه اقوال او افعال او تقریرات او احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. صدر من مشکاته چې هغه منتسبات را وتلی دي د سینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. والاعتصام بحبل الله او منګول لګول بحبل الله د الله پرسي چې هغه قرآن دی. لا یتم دانه پوره کیږي الا ببیان کشفه مگر په بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره په بهدیه کی ضمیر یا نبی علیه السلام تراجی ده او د هدی نصیرت مراد ده، او یا دا ضمیر الله پاک تراجی ده او د هدی نه توحید مراد ده. من مشکاته مشکات په لغت کې غیر نافذ تخچی ته وي چې اخواته سورې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قلب مبارک مشابه کړو د ډیوی سره، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قلب مبارک الله پاک په سینه د پیغمبر علیه السلام کې ایښی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه د تخچی سره مشابه شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکه د پاره دو جهت شو. په یو جهت سره د قلب مبارک نه د نور اقتباس کوي، او په بل جهت سره په مخلوق باندې د نور مقتبسه افاظه کوي. والاعتصام بحبل الله د حبل الله نه مراد قرآن دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې حبل الله القرآن الدر المنصور جلد 2 صفحه 8. همدارنګه په یو مرفوع روایت کې مراغلي دي چې کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض. د الله کتاب دا د الله یو رسۍ او پړی دی چې د اسمان نه تر ځمکې پورې را اوږد دی. ګورې طالبانو په الاعتصامو کې رفع هم جایزه ده او نسب هم جایز دی. که د التمسکو په لفظ باندې ورعطف شي نو بیا منصوب وایي، او که د التمسکو په محل ورعطف کوي نو بیا به مرفوع وایي. ببیان کشفه په دې کې اضافت د بیان کشف ته د اضافت بیانی دی، یعنی ببیان هو کشفه. نو توحید او سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منګول لګول دا بغیر د بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوره کیږي، ځکه چې د قرآن د مجملات او بیان د احادیثو نه بغیر نه دی ممکن. مثلا په قرآن کریم کې د المون ذکر مجمل دی، وقتونه د رکعاتونو تعداد ارکان او شرایط، همدارنګ واجبات سنن مفسدات او مکروهات دا ټول د احادیثو نه معلومیږي. لدی وجه فرمایل چې په قرآن باندې اعتصام بغیر د احادیثو نه مکمل کیږي. وکانه کتاب المصابیح الذي صنفه الامام محي السنه قامع البدعه. وکانه کتاب المصابیح الذي صنفه د دې ځنه مصنف د انتخاب المتن د پاره سبب ذکر کړي، یعنی سبب د پاره د انتخاب المتن دو شیانو. یو جامعیت د مصابیح اجمع کتاب صنف فی بابه، او دویم د بازو کمزوری او ازاله. ورستا ماتن فرمای ولما سلک رضی الله عنه طریق الاختصار. نو دا دو اسباب د پاره د انتخاب المتن و. وکانه کتاب المصابیح او کتاب المصابیح
الذي صنفه هغه کتاب المصابيح چې داغي تصنیف کړی دی. الامام داغي تصنیف امام کړی دی. محی السنه دی امام ته محی السنه ویلش. الامام محی السنه قامع البدعه ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. نو اسم محضی حسین دی. دا دو کتاب دي دلته، یو مصابيح او بل مشکات. نو دو مصنفین دي. د مصابيح د مصنف اسم محض حسین دی، اسم کنیه ابو محمد دی، لقب محی السنه دی، او اسم نسبتی البغوی دی. د محی السنه لقب ورته براه راست رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. کله چې صاحب د مصابيح الحسين ابن مسعود د مصابيح نمخ یو بل کتاب ولیکلو، دا غینو شرح السنه. کله چې د شرح السنه د تالیف نه فارغ شو، نو په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیارت باندې مشرف شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا دعائیه جمله فرمایله چې احیاک الله کما احییت سنتی، الله دې ژوندې لره لکه څنګه چې تا زما سنت را ژوندې کړو، یعنی لکه څنګه چې تا د شرح السنه د تالیف په وجه باندې زما سنت را ژوندې کړل، نو امدارنګ دې الله پاک تام ژوندې لري. نو د امدینه د خپل اسم محض په نسبت چې حسین ابن مسعود دی، د دې په نسبت په لقب سره ډیر مشهور شو. مولا علی قاری رحمه الله د په باره کې فرمایي كان مفسرا محدثا فقيها وكان ماهرا في علم القراءة عابدا زاهدا جامعا بين العلم والعمل على طريقة السلف. مرقات جل اول صفحه لس. محی السنه رحمه الله چې د مفسر او محدثمو او فقيهمو په علم قراءت کې ډیر ماهرو، لو عبادت کوونکو او د دنیا نه بے رغبتو او د علم او د عمل په مابین کې جمعواله راوسته په طریقې د سلفو. ګوره طالبانو صاحب د مصابيح د دمرا جلالت الشان سره د امام شافعي رحمه الله مقلدو. شاه عبد العزيز رحمه الله د په باره کې فرمایي چې وای جامعس درسیفن هر یقرا بکمال رسانیدا، محدث بنظیر و مفسر بعدل و فقیه شافعی است. بستان المحدثین صفحه یوسل اود درش. دا د دریو فنو جامع الکمالاتو، بنظیر محدثو او بمثال مفسرو، او د امام شافعی د فقه یو لوی فقیو. نو دومره د جلالت الشان سره د امام شافعی رحمه الله مقلدو، ځکه مجتهد مطلق نو. مجتهد مطلق چې نه پاغه تقلید واجبی. الفراء دا د والد صفاتو، والد ته فرا وای ځکه چې والد به پوستکی خرڅول، لہذا د مشکات په دی باچه کې د الفراء لفظ د مسعود صفت ده، نو مجرور بلوستلش. او بعض علما فرمای چې الفراء د محی السنه خپل صفت ده، یعنی مؤلف په خپل پوستکی خرڅول، نو بیا به مرفوع لوستل شي. او دریم صفت دا ممکنه ده، دریم احتمال پکې دا ممکنه ده چې مؤلف او د والد دی پوستکی نه وي خرڅ کړي، بلکې کېدای شي چې په کوم وخت کې د دوی په خاندان کې دا کسب تیر شوی وي چې دا غي په وجه به د دې خاندان افراد ته فرا ویل کېدلو. نو په الفرا کې درې احتمال دي، یا د والد صفت دغه په پوستکی خرڅول، یا د خپل صفت دغه په پوستکی خرڅول، او یا دا د دوی د خاندان لقب ده. البغوی دا د بغ او یا د بغشور طرف ته نسبت ده چې د مروي او د هرات په مابین کې د یو ځای نوم ده. نو کدا د بغشور طرف ته نسبت شي، نو بیا بغشوري او بغوی دواړه جایز دي، ځکه چې د مرکب امتزاجي طرف ته په نسبت کې دواړه طریقې جایز دي. لکه د بعلبک طرف ته په نسبت کې بعلیم ویل شي او بعلبکیم ویل شي. همدارنګه په معدی کرب کې معدی کربیم ویل شي او معدیم ویل شي. نو بغشوریم ویل شي او بغویم ویل شي. یو لفظي اعتراض راځي چې په بغوی کې چې د بغ طرف ته نسبت وشي، دا واو ولې اضافه شو؟
یعنی بغي ولی ونه ویل شو یا نسبت د بغ پورې ولی ملحق نشو. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د بغي یو معنا ده زانیه، نو د دفع د توهم د دې معنا د پاره د اسماء محذوفه الاعجاز قانون پکې جاری شو، واو پکې اضافه شو لکه دموي، ابوي، اخوي. د صاحب د مصابيح تصانیف ډیر زیات دي. یو دا زمون په مخ کې د مصابيح السنه چې صاحب د مشکات ور باندې اضافات کړي دي. دویم تصنیف د شرح السنه، دریم تصنیف د الجمع بین الصحیحین، څلورم تفسیر معالم التنزیل، پنځم التهذیب فی الفروع، شپږم ترجمه الاحکام فی الفروع، وم الکفایه. الاعلام للزرکلی جلد 2 صفحه 259. صاحب د مصابيح په 433 هجری کې پیدا شوی دی او په 1514 هجری کې د شوال په میاشت کې وفات شوی دی. د شیخ قاضی حسین سره نږدې د اطواقان په مقبره کې مدفون دی. اشعه اللمعات جلد اول صفحه 26. دا د یو کتاب د مصنف حالاتو. دویم دلته په دې مصابيح باندې اضافات صاحب د مشکات کړي دي. د صاحب د مشکات سلسله د نسب مختصره درته ذکر کم. العلامه ولی الدین ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي، د اسم محضا محمد او د پلار نوم عبد الله ده، اسم کنیه ابو عبد الله ده او لقب ولی الدین ده. دته عمری وای زکه د نسب په اعتبار سره عمری ده، حضرت عمر رضی الله عنه ترسیږي. خطیب او التبریزی ورته د دې وجه نه وای چې د په تبریز کې خطیبو، لدی وجه په تبریزی باندې مشهور. مولا علی قری رحمه الله د په باره کې فرمایي چې الحبر العلامه والبحر الفهامه مظهر الحقائق موضح الدقائق الشيخ التقي النقي، مرقات جل اول صفحه 2. د صاحب د مشکات مسلکم دا د امام شافعی رحمه الله مقلدو، د دمره جلالت الشان سره د شافعی مقلدو. نو تقلید واجب ده، اتیان بما هو الواجب کړو. د ولادت او د وفات تاریخ د صاحب المشکات، د صاحب د مشکات د ولادت او د وفات تحقیقی تاریخ نه دی معلوم، خو دومره یقیني ده چې د 240 هجری نه وروسته وفات شوی دی. اکثر علماو 240 هجری ورته سنه د وفات لیکلی ده، بعض ورته 248 هجری لیکلی ده او بعض 243 هجری لیکلی ده. لیکن دا 243 هجری چې چا لیکلی ده دا اشتباه ده، ځکه چې 243 هجری کې د صاحب د مشکات استاد او شارح د مشکات علامه طیبی رحمه الله دا د وفات سنه ده. د تالیف سبب صاحب د مشکات په دې مصابيح باندې اضافات ولې وکړو؟ نو ګوره د تالیف سبب دا چې په مصابيح کې د پخپلم ذکر کوي. ما درته مخکې ویل چې اجمع کتابن او دارنګي به ورسته وی ولما سلک. نو په مصابيح کې د صحابي یعنی د مأخذ د صحابي ذکر پکې نه و، داسې نه و د حدیث په اول کې چې عن عمر ابن الخطاب، او د مأخذ ذکرم پکې نه و د حدیث په اخر کې بدانو چې رواه البخاري. لہذا د روایاتو د درجی تعین مشکلو، لدی وجه بعض خلکو د مصابيح په بعض روایاتو باندې اعتراض کولو. نو علامه طیبی رحمه الله خپل شاګرد صاحب د مشکات دې کار ته تیار کړو چې د مصابيح د روایاتو تخریجو کی او د هر روایت سره د صحابي نوم ذکر کی. نو د بیا د هر روایت سره د صحابي نوم په مشکات کې ذکر کړو لکه عن عمر ابن الخطاب، او په اخر کې مأخذ او مخرجم ذکر کړو چې رواه البخاري. صاحب د مشکات دا خدمت په ډیره ښه طریقه باندې وکړو او د دې سره سره د هغه صحابه او د تابعین مختصر حالات مولیکل د کوم روایات چې په مشکات کې راځي او د دې حالات مجموعی ته د الاکمال فی اسماء الرجال نوم ورکړو چې د مشکات زمیمه ده. د دې رسالې په اخر کې تاریخ د فراغ 240 هجری
رجب یوم الجمعه لیکل شوی دی، نو د دین وروسته دی وفات شوی دی. په مشکات کې څومره کتب دي او څومره بابونه دي او څومره احادیث دي. ګوره طالبانو په مشکات کې ټول 9 کتب دي. کتاب الایمان، کتاب الطهارت، کتاب العلم، دا کتابونه پکې 9 دي او 329 پکې ابواب دي، بابونه پکې 329 دي او 1308 پکې فصلونه دي. احادیث په مصابیح کې ټول 4440 احادیث دي. په مصابیح کې 4440 احادیثو. صاحب د مشکات پکې 1511 احادیث اضافه کړي دي. نو د مشکات د ټولو احادیثو مجموعه 5945 دي. شروح او حواشی د مشکات اولنۍ شرحه د مصنف استاذ حسین ابن عبد الله ابن محمد الطیبی رحمه الله ولیکله. د شرح نومو الکاشف عن حقائق السنن. علامه طیبی رحمه الله په 243 هجری کې د منګل په ورځ د ماسپخین د سنتو د فرض په منځ کې وفات شوی دی. دویمه خپل شرح ور باندې الشیخ نور الدین علی ابن سلطان محمد الهروی نزیل مکه په 1014 هجری کې وفات شوی دی. د مولا علی قاری رحمه الله په نوم باندې مشهور دی. د یو جامع شرح لیکلی دا او د شرح نوم دی مرقات المفاتيح. تقریبا د معاصر ټول شرح د پاره دا د مأخذ حیثیت لري. او دریم په 11 صدی کې بیا ور باندې الشیخ المحدث عبد الحق الدهلوی رحمه الله د بیا د مشکات 2 شرح ولیکلي. یو په عربی ده په نوم د لمعات التنقیح او بل په فارسی ده په نوم د اشعه اللمعات. الشیخ عبد الحق رحمه الله په 1052 هجری کې وفات شوی دی. نورم ډیری شرح دي لکه مظاهر حق لمولانا قطب الدین خان. دا هغه شرح دي چې په مشکات په بر صغیر کې د انګریزانو د دورې نه مخکې لیکل شوی دي. دا ټول مقلدینو لیکلي دي. یو شرح هم د غیر مقلد پکې نشته، دا وکټوري اهل حدیث. ورسته به التعلیق الصبیح لمولانا محمد ادریس الکاندهلوی رحمه الله ولیکلا. دارنګي تنظیم الاشتات مولانا الحافظ ابو الحسن ولیکلا. میر سید شریف مور باندې حاشیه لیکلې ده. یو حاشیه د حافظ ابن حجرم ده په نوم د هدایت الروات الى تخریج المصابیح والمشکات. د دین علاوه نورم ډیر شرحي حواشی او شروح دي. دعا کوي د الله پاک په توفیق باندې مامي او شرح ور باندې شروع کړي د جامع شرح چې الله اختتام ته ورسي. نو سبب د پاره د انتخاب المتن داو چې د مصابیح یو جامع کتابو لیکن بعضی کمزوري پکې وي. د دې بعضی کمزوري او د ازالې د پاره د کتاب لیکلو. اجمع کتاب صنف فی بابه، دا اجمع ترین د ټولو کتابونو، یعنی انه من اجمع کتاب صنف فی بابه چې دا په خپل باب کې لیکل شوی دی. واثبت لشوارد الاحاديث واوابدها. او دا مصابیح چې ډیر رانیون کې تختیدون کو احادیث لرا اثبت عطف ده په خبر د کانه چې اجمعو ده او د اثبتو د پاره 2 معناګانی دي. اوله معنا دا د حفظ او د ضبط لایق، دویم په ډیرو احادیث باندې مشتمل. لشوارد الاحاديث کې د شوارد اضافت احادیث ته لقبلی د اضافت د صفت نه د موصوف ته، یعنی الاحاديث الشارده. شوارد جمع د شاردتون د تختیدون کې اوخته وي، او اوابد جمع د عابدتون د وحشی زناور ته وي. هغه احادیث چې طالب ته ماخذ نوی معلوم هغه د تختیدون کې اوخ سره مشابه کړي دي، او هغه احادیث چې طالب ته معنا مراده نوی معلومه هغه د وحشی زناور سره مشابه کړي دي. یعنی گویا چې معنا مراده د طالب سره مأنوس نه ده بلکې متوحشه ده. مولا علی قاری رحمه الله په کې بل توجیه ذکر کړی ده.
چې احادیث زکه د وحوش سره مشابه کړي دي چې لکه څرنګه چې وحوش موقع پیدا کړي نو تختی همدارنګه احادیث هم ډیر زر هیریږي. لدی وجه علما فرمایي چې العلم صید والكتابة قید. ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد يا وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد. یعنی کله چې مصنف تللو په لار د اختصار او سندونه حذف کړیو نو په دې وجه خبرې پکې وکړي، یعنی اعتراضونه ور باندې وکړل بعض ناقدینو. اگر چې د حدیثو در نقلولو په معامله کې صاحب د مصابیح ثقه ده نو د به سند نقل داسې ده لکه سره د سند چې را نقل کړي وي. د دې ځنه صاحب د مشکات سبب التألیف بیانوي. سبب التألیف د بعض کمزوري او ازاله ده. ولما سلك طريق الاختصار حذف الاسانید، په دې کې دوه احتمال دي. یو دا چې حذف فعل ده او عطف ده په سلکه د حذف کړیو سندونه. دویم دا چې حذف مصدر مضاف ده او عطف ده په طریق باندې. په دواړو صورتونو کې د ما قبل د پر عطفي تفسیر ده. د حذف الاسناد نه یا حقیقی معنا مراد ده چې د ټولو رجالو حذف ده، او یا مجازی معنا مراد ده چې د طرف الاسناد یعنی د صحابي د نوم حذفول دي او د مخرج تعین نکول دي. لکه څنګه چې فرمایي لكن ليس ما فيه اعلام كالاغفال. مولا لقری رحمه الله فرمایي چې د سند په ذکر کولو کې فائدہ ده چې صاحب د مشکات سند ذکر کړو نو فائدہ پکې ده چې د رواتو د عدالت او د ثقاحت په اعتبار سره د تعارض په صورت کې یو جانب ته ترجیح ورکړي شي او یا یو جانب ته ناسخ او بل ته منسوخ ویل شي، او د دې امور تعلق د اجتهاد سره ده او په دې زمانه کې مجتهد نشته، لہذا د سند په ذکر کولو کې نن سبا زیاته فائدہ نشته. البته صاحب د مصابیح د احادیثو د صحت او د حسن اجمالی تذکره په عنوان د صحاح او د حسان سره کړی و. لكن ليس ما فيه اعلام كالاغفال. لیکن بیا هم نه ده اغزمکه چې په اغي کې نخي وي د اغزمکه په شان چې به نخو وي. اعلام اغزمکه ته وي چې په اغي کې نخي وي. اعلام بفتح الحمزه د علم جمع ده په معنا د نشان او د اثر، او اغفال بفتح الحمزه د غفل جمع ده لکه قفل او اقفال، او غفل بنشان زمکی ته وي. دا ممکنه ده چې اعلام او اغفال اعلام او اغفال شي بکسر الهمزه جمع نه بلکې مصادر شي. د ما فيه اعلام مصداق مشکات ده چې په دې کې نشانونه یعنی د صحابي نوم او مأخذ شته، او د اغفال نه مراد مصابیح ده چې د صحابي نوم او مأخذ پکې نشته. نو صاحب د مشکات د مصابیح قصور ته فی الجمله اشاره کوي چې په مصابیح کې د صحابي نوم او مأخذ نو، بیا ما په مشکات کې د دې قصور جبیره وکړه. نو د عبارت د سیاق تقاضا دا و چې داسې ویلې ویم چې لیس ما فيه اغفال کالاعلام، لیکن د تواضع لوجه په عبارت کې قلب کړي دی او محی السنت د قصور د منسوبولو په ځای خپل ځان ته منسوب کړي دی. فاستخرت الله، نما طلب د خیر وکړو د الله پاک نه. تر دې پورې بس دی. او کلو ویو فاستخرت الله، نما طلب د خیر وکړو د الله پاک نه. واستوفقت منه، او د الله پاک نه می طلب د توفیق وکړو. فاعلمت ما اغفله، نما نخي ولګولې په هغه څه باندې چې د بنخو پریخیو. فاودعت كل حديث منه في مقره، نما هر حدیث په خپل ځای کې ولګولو.
دلتا وجوه الفرق بین المصابیح والمشکات ذکر کیږي. د مشکات او د مصابیح په مابین کې وجه د فرق دا ډیری زیاتی دي. یو څو وجه د فرق په امدی عبارت کې ذکر شوی. فاعلمت ما اغفله. اول فرق دا دی چې په مصابیح کې د حدیث د متن نمخ کې د صحابي نوم نو، صاحب د مشکات د صحابي نوم درج کړو. په دې کې د حدیث دراوی متقدم الاسلام والے او متأخر الاسلام والے معلومیږي چې د حدیث د ناسخ والی او د منسوخ والی په باب کې ترینه کار اخیستل کیږي. همدارنګه ترینه دراوی فقاهت او د مرتبه معلومیږي. دویم فرق دا دی چې په مصابیح کې د حدیث د مخرج او د مأخذ ذکر نو، صاحب د مشکات د مخرج ذکر کړو او د مخرجینو شرایط معروف دي، نو په دې سره د حدیث معیار معلومیږي. وقسمت كل باب على فصول ثلاثه. په دې کې یو وجه د فرق دا ذکر شو. په مصابیح کې په هر باب کې دو فصلونه. اول فصل ته به د من الصحاح عنوان لګولیو او په دې کې به د صحیحین او احادیث ذکر کړیو. صاحب د مشکات د من الصحاح عنوان په فصل اول باندې بدل کړو. صاحب د مصابیح دویم فصل ته د من الحسان عنوان لګولیو او په دې کې د نورو کتبو د حدیث او احادیث ذکر کړیو. صاحب د مشکات د من الحسان عنوان په فصل ثانی باندې بدل کړو. کته اوس اعتراض وکړي چې په فصل ثانی کې خطول احادیث حسن نه دي، نو څرنګه صاحب د مصابیح ورته د من الحسان عنوان لګولیو؟ نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې للاکثر حکم الکل، اکثر پکې حسانو ذکر د من الحسان عنوان ورته لګولیو. وثالثها مشتمل على معنى الباب. سلورم وجه د فرق د مصابیح ټول احادیث په فصل اول او فصل ثانی کې درج کړل. د دین ورسته صاحب د مشکات په هر باب کې د فصل ثالث استدراک کړی دی الا ماشاء الله مع محافظه الشریطه. د دې معنا دا ده چې د اولنۍ دوه فصلونو په شانی په دریم فصل کې دراوی نوم او د حدیث مأخذ او مخرج ذکر کړی دی. پنځمه وجه د فرق دا ده چې صاحب د مصابیح قصدن او وصالتن مرفوع احادیث ذکر کړی دي. موقوفات او مقطوعات کله کله بالتبع ذکر کوي او صاحب د مشکات په فصل ثالث کې موقوفات او مقطوعات قصدن او اصالتن ذکر کړی دي. دا پنځه وجه د فرق شوي. نور به سبا ته د الله پاک په توفیق